پی اس بلډینګ چې دی کالج کې تاسو ته پته ده دا کالج په دې وخت کې صرف ګل آباد کالج نه دی دا یو یونیورسيټي حیثیت لري په دې کې 11 د بي اس ډپارټمنټس دي په دې کې فرست ایئر سیکنډ ایئر سټوډنټ موجود دي هغه کې کمپیوټر ساينس انجینیرینګ او آرټس او میډیکل څلور فیکلټیز دلته موجود دي هغه باوجود چې د بي اس سټوډنټان راشي پوره ورځ ناستي چاته په 5 بجې کلاس اغستې کیږي چاته په 3 بجې اغستې کیږي د ګل آباد کالج چې کوم هاسټل دی په دې کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د باجوړ نه د اپر دیر نه د مردان نه د هر ځای نه چې دی نو هغه دا کالج یو نوم لري او دلته چې راشي نو د هاسټل دا صورتحال دی چې هاسټل کې کلاسونه اغستې کیږي سټوډنټانو ته هلته د اوسېدو تنظیم نشته او دا د بي اس بلډینګ چې دی اول ورځ تقریبا یو میاشت مخکې ام پی اس زما خیال دی راغلی مو او په دې خبره مو کړه بله ورځ پوسټ هم وشو او ما په دا لیکل وکړه مې دا درېیم ځل دی په دې باندې دا پوسټ وشو په دې باندې به چېرته کار شروع نه شي نو پرون نابله اوس چې مونږ پرنسپل صاحب سره ملاقات وکړو نو د هغې دا خبره وه چې د صوبې نه ټیم جوړ شوی دی په 16 اګست باندې د هغې دوره ده کالج ته هغې به د بي اس بلډینګ منظوروي نو تاسو ډېره مهرباني به تاسو چې د کمپیوټر لیب دا صورتحال دی چې هلته د کمپیوټرو که تاسو دوره وکړو کمپیوټر یې ولیدی که نه نو هلته به تاسو خفه شئ ډېر زیات چې هلته د سټوډنټان به دا ریسرچ پسه کوي نو سواد ته لاړم په سواد کې لایبرري جوړه شوې ده په هغې کې 40,000 کتابونه پراته دي دغه شان په ثوابۍ کې لایبرري جوړه شوې ده په هغې کې 50,000 کتابونه پراته دي په پېښور کې جوړه شوې ده په هغې کې 1 لک نه زیات کتابونه پراته دي ولې زما د ایجوکیشن سره شوق نشته آیا زما دا خوښه نه ده چې زه ایجوکیشن حاصل کړم تاسو سی اس اس کړی دی تاسو پی ایم اس کړی دی تاسو نور ایجوکیشن ادارو ته تللی تاسو پریپریشن چېرته کړی دی تاسو سره پیسې د سره دي ها هاي اپر کلاس سره تعلق ساتئ زه د میډل کلاس فیملي سره تعلق ساتم زه نشم افورډ کولی لهذا زه چې یو کتاب ولم په 1000 او په 1500 روپۍ باندې کتاب دی تاسو کوئ چې زه موږ سره نشته دغه میوزیم چې تاسو جوړ کړی د دې څه کنټریبیوشن دی زه نه یم چې د میوزیم چې کوم دی اهمیت نشته د هغې شته یو سیکشن هغې له ورکوئ بل سیکشن کې موږ ته لایبرري جوړه کړئ موږ ته ډېر زیات ضرورت دی موږ نشو برداشت کولی موږ ډېر زیات تاسو ته خو ما ووایي چې 4 کلاس موږ نشو کاینډلي تاسو په دغې باندې لږ عمل وکړئ چې کوم مین مسله نو هغه د ګل آباد ډیګري کالج د روډ ده کوم د تنوړک د هسپتال چې تللی دی اوس په موجود ټیم کې هغه ګل آباد ډیګري کالج ته موږ ورته لاره نه شو ویلی موږ ورته کنده ووایو ځکه چې دا د 1995 ګل آباد ډیګري کالج بنیاد یې ښودل شوی دی خو د 2022 پورې د هغې هېڅ قسمه څه هغې حل ونه وته چونکې زموږ په هفته کې یو ورځ چھټي دي 2 ورځې چھټي موږ چونکې په هفته کې 4 ورځې باران یې زموږ 4 ورځې چھټي 4 ورځې چھټي په دې وجې چې زموږ کالج ته بیا لار نه وي دې سیټم دغه دا وخوړګی دا دې سیټم خوړګی دی موږ چې لار کې ځو نو ته لار نه وي بل دویمه خبره دا ده چې موږ کله د کالج ته راوځو نو زموږ د تندوړک هسپتال سره موږ ته ځان یو انتظارګاه جوړه کړل د سټوډنټو نو هغې کې پوستنې پرتې دي بلېستنې چې هغه موږ ځان انتظارګاه جوړ کړل په هغې باندې موږ کښېنو کېدای شي هغه په 2-3 ورځو کې ولګي بیا ته موږ داسې ځای هم ورک شي هغه هم په روډ لګوي په روډ لګوي مسلمانه نو خیر دی په هغه ټایم کې طوفان راتلی شي ګلۍ راتلی شي باران راتلی شي موږ به برداشت کړو موږ لکانې موږ خو پردي دوکان ته هم ننوتی شو خو چې موږ وګورو نو هلته زنانه زموږ پی ایم ایل سټاف ناست وي د هغو دومره ناستې ځګۍ نه وي چې هغو کله په جوارو کې ناست وي کم پټۍ چې روډ خواته د هغو کم پټۍ چې بلکل هغو د هغې ته ناستې ځګۍ نه شي ماله ډېر افسوس راشي چې زموږ په دې سوسایټي کې زموږ د سټوډنټ دومره عزت نشته زموږ په دې سوسایټي کې زموږ د سټوډنټ دومره خبره نه اورېږي ما پیروشاه صاحب ته ویلي پیروشاه صاحب ناست دی کالج ته راغلی ما ته روډ تپوس کړلی دی ما ورته 25 منټ خبرې کړلې خو ماله یو جواب راغلی دی ما ته چې وبشي یو زموږ په کالج کې بسونه نشته هسبنډ نه ټول واړه دغه شاندګي راځي بسونه په کالج کې نشته بل په ټوله دینځای کې دې ما ته څوک وښایي چې په یاره په یو پلانکي ګاډي کې کرایهنامه ده کرایهنامه ما د اوسه پورې نه ده لیدلې په دې مرګره کې شته په هر ځای کې شته اې ډي سي صاحب دویمه چې کرایهنامه دې نن دي چې ماښام ځمه ځکه چې په بله ورځ باندې یو سټوډنټ شکایت کړی